د ابو سلمه رضی الله تعالی عنہ بیبي وا ام سلمه رضی الله تعالی عنها او د دوی یو زوی او دغه نوم سلمه و. دوی یو هجرت ښځې او خاوند دواړو حبشې تم کړی و او بیا د حبشې نه چې راغلو نو دویم هجرت مدینې منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنه او د دې ښځې خاوند ډېره عجیبه واقعه ده. دوی دواړه په یو بل مین هم ډېر زیات د ټولو لومبې هجرت چې دی که نه دا ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړی دی. ابو سلمه رضی الله تعالی عنه د ټولو لومبې هجرت ده کړی دی او هجرت داسې آسان کار نه و ښه دا ګران کار و. د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه بیبي وا ام سلمه رضی الله تعالی عنها او د دوی یو زوی او دغه نوم سلمه و. دوی یو هجرت ښځې او خاوند دواړو حبشې تم کړی و او بیا د حبشې نه چې راغلو نو دویم هجرت مدینې منورې ته وکړو. نو دا ابو سلمه رضی الله تعالی او د دې ښځې خاوند ډېره عجیبه واقعه ده. دوی دواړه په یو بل مین هم ډېر زیات ډېره زیاته مینه وه د دې ابو سلمه او د ام سلمه رضی الله تعالی عنه. یو ځل دواړه ناستو که نه نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنه ته څه وایي دا ښځې ورته څه وایي وایي ای ابو سلمه خپل خاوند ته وایي وایي راځه نن یو خبره کوو. وایي څنګه وایي خبره دا کوو که نه خو چېرته زه مړه شوم ستانه مخکې که نه نو ته به زما نه وروسته بله ښځه نه کوې او که ته زما نه مخکې مړ شوې که نه نو زه به بل خاوند نه کوم چې جنت کې دغه دوه په دوه یو. دا مشوره یې وکړله. نو د ابو سلمه رضی الله تعالی عنه ته څه فرمایي دا خاوند یې ورته وایي وایي ای ام سلمه که ته مړه شوې زما نه مخکې که نه نو دا مې در سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم. دا مې سره واده ده چې زه به بله ښځه نه کوم خو که زه ستا نه مخکې مړ شوم نو ته بل خاوند وکړه ځکه چې ته ښځه یې نو په تا به ډېر تنګ وخت تېرېږي بیا نو زما دا پیرزو نه شي چې زما د مرګ نه پس ته تنګ ژوند تېری. ته ښځه یې ته زنانه یې نو ستا ژوند به ډېر لنډ تنګ زما نه بغیر نو ته ځان له خاوند وکړه چې ژوند دې لنډ تنګ نه وي. او ها زه سړی یم زما بلې ښځې ته ستا نه پس ضرورت نشته دی. دومره یو بل سره مینه و مینه ښه. نو کله چې دې ښځې خاوند هجرت کوو مدینې منورې ته که نه نو د ابو سلمه رضی الله تعالی چې روانېدو نو دا خپله ښځه ام سلمه یې ځان سره روانه کړه. نو چې دا روانه کړه نو د ام سلمه رضی الله تعالی عنها د کور خلک چې موږ د ده خرګنۍ چې کومه وه هغه راپاڅېدل چې موږ د خپله خور څه به تا خرڅه کړې خو نه ده مخکې یې ځان سره حبشې ته بوسته او اوس یې مدینې ته روانه کړې ولې دا موږ په تا خرڅه کړې ده کو چې په خپله چېرته ګرځې خو دا به ځان سره نه بیایي. نو ښځه یې پاتې کړه. ام سلمه رضی الله تعالی فرمایي ما چغې وویلې چې زه د خاوند سره ځم وي دوی زه د لاسو نه ونیوم په زور یې په راښکلو راښکلو کور ته بوستم چې ده سره به نه ځي. وایي زه یې پاتې کړم چې پاتې کړم خپل د غېږې ماشوم را سره و وایي په دې کې د ابو سلمه زما چې کومه خرګنۍ وه ابو سلمه رضی الله زما د خاوند کم خاندان چې و هغې راغې وایي چې تاسو زمونږ د هلک نه جینۍ پاتې کړه دا بچی ورسره زمونږ دی دا ورسره زمونږ دی. وایي زما د غېږې نه هغوی ماشوم بووستو نو وایي خاوند رانم لاړو د غېږې ماشوم یې رانم بووستو. وایي یو کال به ما په کور کې جړل نو چې سهار به شو زه په مکه کې بار ته راووتم سارا ته به لاړم نو په سارا کې به د کیکرو د بوټو د لاندې ناست وم ما به چغې والې جړل مې په خپل خاوند پسې چې خاوند رانه مدینې ته لاړ او بچې رانه دوی بوستو ما په سارا کې وایي جړل. یو کال په دې طریقه تېر شو. په هغې سارا کې یو سړي په ما نظر شو ما ته وایي چې خورې ته ولې جاړې ما ورته چې په خپل خاوند پسې جاړم. وایي چې ستا خاوند کوم ځای دی ما چې مدینې ته تللی دوی پسې ما پرېږدي نه. هغه زه د لاسه را ونیوم را روانه یې کړم. وایي زما د پلرګنۍ کور چې کوم هغوی ته وایي چې ظالمانو په دې ولې ظلم کوئ چې دا په خپل خاوند پسې خفه ده پرېږدی چې ځي مدینې منورې ته که نه. نو هغه ورته وایي چې زه زموږ اجازت دی بوځه پسې. وایي دلته کې زما پس خرګنۍ پسې راغې چې دې له دا ماشوم ورکوي د غېږه ماشوم دی تاسو ته کور ته راوستی. وایي ماشوم یې رالم راکړو چې ماشوم یې راکړو وایي زه په اوښ سواره شوم مدینې منورې ته یوازې راواده شوم. مدینې منورې ته اوس یوازې ځم. الله سوچ وکړئ هغه لږ مزل نه دی تقریبا 4.5 کیلومتره مزل دی. مدینې منورې ته روان شوم
په اوښ ناست یم د غېږې ماشوم را سره دی په اوښ ناست یم یوازې په دې غرمه کې روان یم چې د تنعیم یو مقام ته ویل کېږي تنعیم چې هغې ته ورسېدم که نه نو په دغې ځای کې دغلته یو مقام د 2 میله فاصلې سره وی هلته کې یو تن عثمان ابن طلحه وی هغه په دې اوښ یوازې ولیدم وی ما ته وایي چې خورې څه کوې پیژندم یې که نه خو یو علاقه کې پاتې کېدو وی ما ته وایي چې ام سلمه څه کوې وی ما ورته وایي چې زه په خاوند پسې ځم ما ته وایي چې څوک دي در سره یوازې ما ورته وایي چې لا والله الا الله وبني هذا نه ما سره څوک نشته دی قسم په الله ما سره هیڅوک نشته لا هیڅوک را سره نشته والله یو را سره الله تبارک وتعالی دی لا والله قسم په الله ما سره هیڅوک نشته الا الله یو را سره الله دی وبني هذا دا وړوکی بچی مې دغې کې دی ما سره څوک نشته یوازې روانه یم یو عثمان ابن طلحه چې زما دا خبره واورېده که نه چې قسم په الله ما سره یو الله دی یو مې دا بچی دی هېڅوک را سره نشته هغه داسې غریب نیول شو د سترګو کې اوښکې رالې ور کافر دی لا ایمان یې نه دی راوړی ښه عثمان ابن طلحه رضی الله عنه په دغه ټایم کې لا ایمان نه دی راوړی د سترګو نه اوښکې روانې شوې او د اوښ د موار ته یې لاس کو داسې او د اوښ نه مخکې روان شو وی ته به وی چې ستړی به شو داسې نو اوښ به یې په کېنوي ما ته به چې خورې کوزه شتې وی زه به د اوښ نه کوزه شوم او اوښ به یې بووسته یو ځای کې به یې وتړه ځان به د ونې په سوري سملاستو نو بیا به یې اوښ راوستو ما ته به یې کېناستو زما نه به لرې لاړه خوا به یې مخ کو ما ته به یې چې اوښ ته وخېجه اوس کافر دی لا ښه زه به چې اوښ ته وختم هغه بیا د اوښ موار ونیو 450 کیلومتره لار عثمان ابن طلحه پیدل وواله او دوی په اوښ باندې وی چې کله موږ مدینې منورې ته نږدې شو که نه او د قبا علاقې دا ونې منې داسې ښکاره شوه دا بادي ښکاره شوه نو یې ما ته یې وویلو چې ستا خاوند په دې کلي کې پاتې کېږي دغلته به یې ومومي او زه په اوښ باندې دغې ځای ته لاړه شه وی زه هلته رالم او عثمان ابن طلحه د دغې ځای نه پیدل مکې ته واپس ته الله ام سلمه رضی الله تعالی فرمایل وی قسم په الله د عثمان ابن طلحه په شانتي شریف انسان مې لا تر اوسه پورې نه دی لیدلی داسې نیک عمل انسان لا ما نه دی لیدلی کافرو او د دې بدله ولا بیا الله تبارک وتعالی وروم کړه د عثمان ابن طلحه بیا وروسته مسلمان شوی هم دی ایمان یې راوړو بیا که نه هغه زمانه داسې و چې د کفارو په زړه کې هم دومره حیا او غیرت او عزت و پردی زنانه د مکې نه روانۍ په اوښ باندې مدینې منورې ته یې رسوي 450 کیلومتره پیدل سفر کې خو هغې د زنانه ته به برن دي کتلي کافر د ایمان یې نه دی راوړی راشي اوښ ورته کېنی وایي وخېجه ورته په خپله دې سیټ ته لاړ شي ودرېږي چې کله اوښ ته وخېجي بیا راشي موار ونیسي او پیدل ته روان شي هغې زمانې په کفارو کې هم دومره حیا او عزت غیرت و پکې الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو حیا او عزت او غیرت نصیب کړي نن سبا مسلمان کم حد ته رسېدلی دی د یو مسلمان په بل مسلمان دومره اعتماد شته چې زما دا خور لور به د دې کور نه دی کور ته په عزت بوځي دومره د یو مسلمان په بل مسلمان اعتماد پاتې شوی دی دا زما په ګاون کې پاتې کېږي زه به نه یم دی به زما د کور حفاظت وکړي دومره اعتماد د مسلمان په مسلمان نه دی پاتې شوی ولې نه دی پاتې شوی ځکه دا مسلمان د اعتماد دی نه نن سبا دی نه حقیقت دا دی نو دا ولې موږ دې حد ته رسېدلي یو دا موږ کمې بې حیایۍ ته رسېدلي یو هر انسان له دا پکار دی چې پردی زنانه ته وګوري د دې زنانم خاوند شته د دې زنانم زما په شان غیرتي رور شته د دې زنانم زما په شانتي غیرتي پلار شته دی د کومې خور ته چې زه په بد نظر ګورم نو د دې رور کو خبر شه به څومره خفه کېږي کو زما خور ته څوک په غلط نظر وګوري زه به څومره خفه کېږم ولې دا سوچ نه کوو مونږ ولې دا فکر مونږ نه راولو دا کومه زنانه چې ما سره خبرې کوي په موبایل کوي په ټلیفون کوي په بله طریقه کوي ووایه په ذهن کې که نه وایه که زما خور لور د چا سره کوي زه خبر شم زما په کوم حالت خیر دی دا قمقله ده نه پوهېږي
نن مسلمان د اعتماد نه دی پاتې شوی، خشیت الهي نه دی پاتې شوی، د الله نه یره نه دی پاتې شوی. معاشره به هله سمیږي چې کله موږ په ذهن کې دا خبره راولو چې الله ما اینی، الله زما خبرې اوري، زه په توره تیاره کې ما، په توره کوټه کې ما، په یوازې ځای کې ما د ټولې دنیا نه پټ شم، خو د الله نه به څنګه پټېږم؟ چې کله دا فکر موږ ته راغی که نه چې ما الله اینی، ما الله اوري، چېرته به هم د دې انسان نه ګناه ونه شي، چېرته به ګناه ونه شي. خو مسله دا ده چې دا د ژبې خبره ده او زړه نه ده تسلیم کړي. چې کله زړه دا تسلیم کړه که نه چې ما الله اینی، الله ما اوري، بیا به چېرته هم دا انسان ګناه ونه کړي. خو دا موږ په ژبه وایو الله ما اینی او الله ما ګوري، او بیا چې یووالي شو بیا په ګناه باندې دغه کو. نو خبره مې دا کوله چې دا عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وایي زه د مدینې منورې ته ورسولم خو ماته یې په بره باندې نه دي کتلي. نو دا هجرت څه اسان کار نه و. نو لومبی هجرت بیا ام سلمه او ابو سلمه رضی الله تعالی عنه کړه مدینې منورې ته تللي. بیا یو صحابي د عمر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی، اذا الله پاک پیغمبر خلک هجرت کوي نو زم هجرت کوم مدینه منورې ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر تم هجرت کولې شي. اذا الله پاک پیغمبر اند خلک خو په پټه زینو زبم زم په پټه باندې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او عمر په پټه وزه مدینه منورې ته ځان ورسوه. زه خو په پټه نه ځم، نو نبی رسول الله څه کوي؟ بس زه یو کار کوم، توره راواغسته او لاړه خانه کعبې نه طواف وکړو، او چې طواف یې وکړو نو دا توره یې تیکې نه راویستې او کړس یې ورله ورکړو. ای خلکو ما ته وګورئ، زه عمر یم، که څوک مې نه پېژنې نو زه څوک یم؟ زه عمر یم، که څوک مې پېژنې خو پېژنې مې، که څوک مې نه پېژنې وګورئ ما ته، زه عمر ابن خطاب یم. خلک ورته وایي نو موږ دې پېژنو که نو څه چل دی؟ مدینې منورې ته روان یم، هجرت کومه، که په چا کې طاقت یې مخې له راشئ، که په چا کې زور یې ما منع کوي نو مخې له راشئ. عمر هجرت له روان دی، ځکه چې خلک به په پټه د مکې نه وته که نه، نو ده داسې هجرت وکړو. نو عمر له بیا مخې له څوک ورتلو، مخې له څوک نه شو ورتلی، لاړ دم هجرت وکړو. بهر حال د نبی اسلام د هجرت واقع به انشاءالله پر روانه جمعه باندې کو. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. مطلب مې دا د سیرت د بیانولو مقصد دا دی چې دا اسلام مونږ ته په ډیرو تکالیف را رسېدلی دی، په ډیرو مصیبتونو را رسېدلی دی. په دې کې ښځه خاوند جدا شوي دي، په دې کې د غېږو ماشومان جدا شوي دي، په دې کې د زنانو یو وخت په یو وخت پورې بل خوا په بل وخت پورې تړلې شوې ده، یو خوا روان کړی شوی بل خوا روان کړی شوی، په منځ دوه ټوټې شوي. دا موږ ته داسې نه دی را رسېدلی. نن چې موږ د ایمان او د اسلام خبره کوو که نه، نو چې موږ دا خبره وکړو یاره دین اسلام قرباني غواړي، یاره د چندې ضرورت دی، جومات راغېږي، مدرسه راغېږي، نو موږ په جیب کې ګورو نو 10 روپۍ پکې وګورو نو موږ وایو دا پکې ور واچوه. ټیک شو؟ نو زما بچی چې هر سهار ځي نو د 500 نه کمې نه وړي، نو موږ وایو موږ په دین اسلام مین یو. ښه نو بیا چې د ګیرې خبره راشي که نه، چې ګیره پرېږدی دا د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی، نه دی یاره دا خو ګران کار دی، ورګه مشوره به پکې وکړو، او الله دې توفیق راکړي. نو الله چېرته تا ته توفیق نه درکړي چې ته یې نه پرېږدي، الله څنګه توفیق ته نن نه ووایم ما پرېښې ده. نو دا دین اسلام مونږ ته په قربانو راغلی، دا په تکالیفو راغلی دی. مونږ صرف د ژبې مسلمانان پاتې شو، الله دې مونږ د زړه مسلمانان جوړ کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. نو په 11 کال د نبوت باندې نبی علیه الصلاة والسلام د حج د ورځو انتظار کو. چیرې مکې ته د حج په ورځو کې د ملک نه خلک راوچلیږي، د غیر چاپیره نه خلک راځي. نو مکې والا خو زما خبرې ته غوږ نه ږدي، خو زه به دلته په لارو کوڅو کې ولاړ یم او کوم خلک چې د بار نه راځي هغې ته به د ایمان او د اسلام دعوت ورکوم. کیدای شي په هغه کې زما خبرې ته څوک غوږ کېږدي. نو په 11 کال د نبوت باندې نبی علیه الصلاة والسلام د حج موسم کې په کوڅو په سرونو کې به ولاړو، په لارو کې به ولاړو، یو اواز به کو، اواز به دا کو: ای خلکو زه د الله پیغمبر یم،
ما مکی والا نه فریدي په تاسو کې څوک شته چې ما د ځان سره بوځي او هلته زه د الله کلام پړاو کړم په تاسو کې څوک داسې شته چې ما د ځان سره بوځي او زه هلته د الله کلام واورم په آزاد زړه سره ځکه مکې والا او ما د الله کلام ته نه فریدي نو دا آواز به یې کو په کوڅو کې خو شاته پسې د نبي علیه الصلاة والسلام کوم بدبخته تره ابو لهب چې د هغه نوم خپل عبدالعزا دی نو چې نبی علیه الصلاة والسلام به چېرته تو که نه نو دی به پسې شاته روانو نو چې نبی علیه السلام به خلکو ته دعوت ورکو وی ای خلکو زه د الله پیغمبر یم ما د الله کلام راوړی دی زما خبرې ته په مکه کې څوک غوږ نږدي ما د ځان سره بوځئ چې زه د الله کلام بیان کړم نو د شانه ورپسې ابو لهب آواز وکړو وی دا زما وراره دی د ده په دماغو کې فرق دی دا لیونی دی د ده خبرې ته غوږ مږ دی نو چې کم طرف ته به نبی علیه الصلاة والسلام ته نو دا بدبخت او پسې شاته تو بیا علی رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورسره ملګری دی او نبی علیه الصلاة والسلام د مکې په کوڅو کې ګرځي او دغه اواز کې حاجیانو ته مدینه منوره کې دوه قومه پاتې کېدل اوس او خزرج دا دواړه مشرکینو بت پرست خلکو خو د دوی سره په مدینه منوره کې یهود هم پاتې کېدل نو دا یهود چې دا اهل کتاب دوی د تورات منونکي وو دوی کې عالمان موجود وو دوی بت پرستي نه کوله نو د دې اوس او د خزرج او د یهودو چې به چې کله په خپل منځ کې جګړه شو که نه نو دا کافر په دې یهودو زیات وو نو دې یهودو به ورته ویلو وی صبر کوئ الله به د آخري زمانې پیغمبر راولیږي او موږ به د هغه تابعداري وکړو که نه بیا به موږ ستاسو سره پوه شو اوس را باندې تاسو زورور یئ خو موږ چې د آخرې د زمانې پیغمبر تابعدار شو نو ستاسو سره به د عادیانو او د سمودیانو غونته چل کوو څنګه چې هغه هلاک شو داسې به موږ تاسو هلاک کوو دا به د یهودو د مدینې منورې چې کوم مشرکین هغوی ته به یې دا خبرې کولې نو دا مشرکین د مدینې منورې هم په دغه کال باندې حج له راغلي په 11 کال د نبوت باندې نو نبی علیه السلام د دوی سره میلاو شو چې کله د دوی سره میلاو شو نو دوی ته دعوت ورکړو وی زه د الله آخري پیغمبر یم په ما باندې ایمان راوړئ نو دوی چې دا خبرې واورېدې وی یاره موږ ته خو دا خبره یهود په مدینه منوره کې زوتی چې د آخري زمانې پیغمبر به راځي وی کېدای شي ګوره چې هغه دای کو نو دوی د نبی علیه الصلاة والسلام سره کېناستل د نبی علیه الصلاة والسلام نه یو څو تپوسونه وکړو او نبی علیه الصلاة والسلام ورله د هغې جواب ورکړو نو چې کله ورله د هغې جواب ورکړو که نه نو دوی خو د یهودو نه خبرې اورېدلې وي نو دوی په خپل منځ کې مشوره وکړه وی کو د دې خبرې نه یهود د مدینې خبر شي که نه نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي ځکه چې هغې خو موږ ته مخکې له دا خبره زوتی چې د آخري زمانې پیغمبر راځي خو هغې خبر شو نو هغې پې زموږ نه مخکې ایمان راوړي راځئ چې د هغوی نه خو پې ړومبې شو که نه چې د هغې نه پې ړومبې شو نو دې شپږو تنو په نبي علیه الصلاة والسلام ایمان راوړو د مدینې منورې د خزرج قبیلې شپږ کسانو هغې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې څه راوړو ایمان راوړو چې کله ایمان راوړو دوی لاړو واپس مدینې منورې ته چې مدینې منورې ته لاړو دا خبره په مدینه منوره کې مشهوره کړه وی دا یهود چې د آخري زمانې پیغمبر یادې که نه په مکه کې راغلی دی دا خبره مشهوره کړه دا خبره د مدینې منورې کور ته ورسېده دا خبره په مدینه کې ډېره زیاته مشهوره شوه نو دغه شپږ تنه چې مدینې منورې ته لاړو نو دوی د ځان سره نور بیا شپږ تنه نور مسلمانان کړو روان کال بیا 12 کسان د نبی علیه الصلاة والسلام ملاقات لرالو او چې ملاقات لرالو نو نبی علیه الصلاة والسلام سره بیا په دغه مینا کې یو غونډکۍ د هغې ته عقبه ویلی شي هلته سره نبی علیه السلام ملاقات وکړو او دې 12 کسانو په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ایمان راوړو سو سره زاړه څه نوي ټوټل 12 کسان شو
دوی په نبی علیه الصلاۃ والسلام ایمان وروړو. نو چې کله دا 12 کسان واپس تلو مدینه منورې ته، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام سره 2 صحابه کرام ملګري کړو. یو مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ، دویم عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ، غړو صحابي چې کوم دا ته د 12 کسانو سره نبی علیہ السلام دا 2 صحابه کرام مرګري کړو. وی دوی د ځان سره مدینه منورې ته بوزي، دوی به درته قرآن ښیي. نو چې کله دوی لاړو نو په دوی کې یو تن اسعد بن زراره، اسعد بن زراره دا په دغه 12 تنو کې یو صحابي و. نو دا مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی د اسعد بن زراره رضی الله تعالی په کور کې پاتې شو او د هغه ځای د قرآن تعلیم شروع کړ. د قرآن تعلیم دا کو چې هر ټیم به د پچغه باندې به د قرآن تلاوت کوي. خو عربو قرآن باندې پویدل، نو نارینه او زنانه براتله او ماشومان براتله قرآن به اورېدو، مسلمانې ده او مصعب ابن عمیر رضی الله عنه پچغه لګي او قرآن به وي. چې قرآن به وي نو په دې کې یو صحابي دی، هغه ټیم کې لا ایمان نه دی راوړی، یو انصاری اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شوی نه دی. دې خبر شو وی د مکې نه اسعد بن زراره یو سړی راوستی دی او په خپل کور کې کېنولی دی او یو کلام په چغه باندې و، ټول خلک د مدینې راټولېږي او په هغه ایمان راوړي، څه لوی مصیبت یې رخ کړی دی. نو چې د دې خبرې نه اسید ابن حذیر خبر شو کنه، نو راغی دی اسعد ابن زراره ته وی دا کس روباسه او سیده مکې ته ولېږه، کنه په دې تورت نه سر ومه. مونږ ته په مدینه منوره کې دا داسې مصیبت راخ کړی دی، د مکې نه دې سړی راوستی دی، مونږ ته په مدینه کې لوی انتشار راخ کړی، ولېږه دې مکې مکرمې ته. چې دا خبرې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ اورېدې کنه، مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی اے اسیده بالکل چې ما سره څه کوي وکړه، خو زه درته یو خبره کوم، دا کوم کلام چې زه وامه دا ته ما ته لږ کښېنه، زه یې وام، کو خوښ دې شو ډېره ښه ده، کو خوښ دې نه شو بیا ته چې څه وایې هغه به وکړم زه. هغه ته دا خبره خو دې ښه ده، زه به یې واورم کنه چې دا ته څه وایې، دا خلک درته راټولېږي. نو اسید ابن حذیر کېناستو او مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی د قرآن تلاوت شروع کو. نو مصعب ابن عمیر رضی الله قرآن وایي، اسید ابن حذیر اوري، او چې اوري نو دا رنګ ورو بدلیږي. نو چې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی قرآن سزا پوری وي کنه، نو بیا ورته وی اسید ابن حذیر واسطه سوې زه څه وکړم. اسید ابن حذیر ورته وی ما احسن هذا الكلام واجمله، وقسم بالله څومره ښایسته کلام دی وی، څومره ښکلې خبرې دی وکړې، څومره بهترین کلام دی وی دا کلام چې د کم پیغمبر دی زه په هغه ایمان راوړم، خو طریقه څه اختیار کما. نو مصعب ابن عمیر ورته وویلو ویلا شړومبې اولامبا او کپړې بدل کا او بیا زما خواته راشه. اسید ابن حذیر پاسېدو، لاړو اولامبلې کپړې بدل کړې، چې راغی نو کلمه وویله لا اله الا الله محمد رسول الله. اسید ابن حذیر روان شو کنه، نو داسې سعد ابن معاذ خواله ورغی کنه، هغه ورته ما فعلته، اسید څه دې وکړو، څنګه رالي، څه چل دې وکړه، سړی دې واپس کو کنه. نو اسید ابن حذیر ورته وی یاره وی هغه چې کومې خبرې کوي کنه نو په هغې کې څه خرابي نشته، هغه ډېرې ښکلې خبرې دي، هغه ډېرې ښایسته خبرې دي، هغه ډېر ښایسته کلام دی. نو سعد ابن معاذ رضی الله عنه د غوسې نه سور شو وی ښه تلې سره وی را دې وړه سو وی زه تم ورشه. اسید ابن حذیر ورته څه وویلو، وی زه ته سعد ابن معاذ تم ورشه ته یې وباسه ځه. نو سعد ابن معاذ چې راغی که نه، نو دا د دې اسعد بن زراره رضی الله تعالی د ترور زوی و. نو سعد بن معاذ رضی الله تعالی د اسعد بن زراره ته وی دا سړی د مکې نه راوستی دی او دلته د لوی انتشار جوړ کړی، خو د ترور زوی مې نه وی که نه ما درنه اوس دا سر په دې توره وم، خو د ترور زوی مې او دلته د مدینه منوره کې راته دومره مې انتشار راخ کړی، خپلولي مې در سره ده که ما به تا سره کتلي وو. نو مصعب ابن عمیر دته وی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی ته دی د اوس قبیلې مشر دا سعد ابن معاذ رضی الله تعالی وی اے سعده دا زه چې کومې خبرې کوم زه به یې وکړم، خو خوښې دې شوې ډېره ښه ده، خو خوښې دې نه شوې
جمعې منه ما زه به لاړ شمه. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه ته وایي دا هم د انصاف خبره ده، زه به کښېنم چې ته څه وایې. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه کېناستو او مصعب بن عمر رضی الله عنه د قرآن تلاوت شروع کړو. قرآن یې وی کړه. سعد بن معاذ رضی الله عنه په آخر کې وایي چپ شه، بس دا راته ووایه چې دې دین ته به زه څنګه داخلېږم، زه به څنګه داخلېږم. نو مصعب بن عمر رضی الله عنه ته فرمایي وایي لاړ شه غسل وکړه، غسل یې وکړه، کپړې بدل کړه. چې کپړې بدل کړې که نه سعد بن معاذ رضی الله عنه ته کلمه وویله وی لا اله الا الله محمد رسول الله. او سعد بن معاذ رضی الله عنه مسلمان شو. کوم سړی چې راځي او قرآن اوري څه کېږي؟ هغه عربو په قرآن پوهېدل مسلمانېږي. نو سعد بن معاذ رضی الله عنه چې خپل قبیلې اوس له لاړ که نه بیا پکې د خپله خاص قبیله وه. هغې خپلې قبیلې ته یې وي زه څنګه سړی یم؟ هغې ته زمونږ مشر یې، زمونږ سردار یې، مشورې والا سړی، فیصلې والا سړی، ډېر پوهېدونکی سړی یې. وی پوهېدونکی سړی مې وي او وی ما خو په دغې کلام باندې ایمان راوړی دی، ما خو په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړی دی. تاسو ته هم دعوت در کوم چې تاسو پې هم څه راوړئ؟ ایمان راوړئ. هغې هم ټول شروع شو وی لا اله الا الله محمد رسول الله. د سعد بن معاذ رضی الله عنه چې قبیله وه هغه ټول مسلمانان شو سیوا د یو تن نه، یو تن پکې پاتې شو. ګوره هغه کلمه ونه ویله. دا عمر بن ثابت نوم د هغه، عمر بن ثابت د کلمه ونه ویله دی پاتې شو. نو ټولې قبیلې ایمان راوړو او دی په اسیرم سره مشهور و. سعد بن ثابت لقب اسیرم د غزوه احد په موقع باندې دغه یو صحابي راغی په عین جنګ کې د کافرو د طرف نه ولاړو. دغه یو صحابي نه دی، دی د کافرو د طرف نه په دغه ټایم کې ولاړو، دا کافرو او په عین جنګ کې راغی. نبی علیه الصلاة والسلام ته ما ته کلمه ووایه. نو په عین جنګ کې ورته نبی علیه السلام کلمه وویله او چې ورغی جو ډایرکټ شهید شو. دغه یو صحابي بیا په د احد په موقع باندې مسلمان شوی. د دې وجې نه ابو هریره رضی الله عنه به دا دونه کوله، داسې ملګري به یې ناستو که نه، ابو هریره رضی الله عنه به دا دونه وکړه وی هغه کوم انسان دی چې یو مونځ یې نه دی کړی او جنت ته تللی دی. دا ابو هریره رضی الله دا دونه کوله وی هغه کوم انسان دی چې یو مونځ یې نه دی کړی او ډایرکټ جنت ته تللی دی. نو چې چا به جواب ورکړو خو ټیک ده، چې جواب به یې ورنه کړه هغه به وي عمر بن ثابت اسیرم. دا هغه صحابي دی چې په عین جنګ کې مسلمان شو، لا د مانځه ټایم خو نه و راغلی که نه، اول هغې کفارو ته ورننوت او شهید شو. نبي علیه السلام ګواهي وکړه وی دخل الجنه، جنت ته لاړ. په هغې موقع نبي علیه السلام وفرمایي جنت ته لاړ. نو ابو هریره رضی الله عنه به دا دونه کوله هغه کوم صحابي دی چې یو مونځ یې نه دی کړی جنت ته تللی دی. هغه دغه یو صحابي و چې د په دغه ټایم باندې ایمان رانوړو، خو بیا د غزوه احد په موقع باندې د ایمان راوړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام په غار سور کې صرف 3 ورځې ایثار شو او بیا د غار سور نه اراده وکړه د مدینې منورې په طرف باندې. 4 کسانو، یو نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو، یو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او دریم وسره د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه آزاد شوی غلام عامر بن فهیره ورسره او یو ورسره لار خودونکي عبد الله ابن اریقط دی لا په دغه ټایم کې مسلمان نو کافر و، خو دله به خلکو اجرت ورکو، اعتمادي سړی و، خلکو ته به یې لار ښودله. نو دا 4 تنه وو او 2 ورسره اوښې وې، 2 اوښې وې او د غار سور نه روان شو د مدینې منورې په طرف باندې. دا عبدالله ابن اریقط چې دوی نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه د دریاب غاړې طرف ته ویستل. یوه ناشنا لار وه دې دپاره چې د مکې خلک راپسې نشي. نو داسې روان دي، روایاتو کې راځي وایي چې کله نبی علیه الصلاة والسلام د مکې مکرمې نه پناه کېده که نه، د مکه مکرمه پاتې کېده، نو نبی علیه السلام داسې راوګرځېده او د مکې ته یې کتل
او د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی ای مکې ما ته ډېره خوښوي او زما ستا نه زړه نه کېږي ما به چېرته ته نه وي پرېښې کړو ستا اوسېدونکي زه نه ایستلی خو څه وکړم ستا اوسېدونکي ما په تا کې نه پرېږدي نو ځکه ستا نه روان یم ځکه انسان چې په کم وطن کې پیدا شي که نه په کم ملک کې پیدا شي که نه کو هغه ډېر خړ پړ وي خو انسان ته ډېر خوږ وي او کو خپل وطن خوږ نه وي نو دا مسافر به تې په سرو سترګو نه تلو دوی هغې رڼاګانو له ځي د بار ملکونو رڼاګانو او ښارونو له ځي خو چې د خپل کلي نه جدا کېږي نو په دې خړو خاورو پسې په سرو سترګو جاړي دا ولې دا خپل کلی خپل وطن ډېر زیات خوږ وي ځکه نو نبی علیه صلات وسلام چې مکې ته داسې وکتل نو په ژړا شو وی ای مکې کو ستا اوسېدونکو زه ستا نه نه ایستلی نو ما به چېرته ته نه وې پرېښې او د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې الله تبارک وتعالی په دغه ټایم کې آیاتونه نازل کړو د الله پاکه پیغمبره دې کلي ته به دې واپس بیا راولمه خفه کېږه ما خیر دی کو نن دې په ژړا باندې روانې یو ورځ به راشي چې په غلبې باندې به دې کلي ته واپس راځي تعالی به فتح در کومه نو نبی علیه صلات وسلام روان دی ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورسره دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د دې نبی علیه صلات وسلام نه په عمر کې لکشر په عمر کې ته کشر خو د بدن نه به داسې ښکارېده چې دی د نبی علیه السلام نه مشر دی داسې به ښکارېده نو چا چې به تپوس وکړو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه وی دا ملګری در سره څوک دی ملګری در سره څوک دی نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل وی دا هغه انسان دی چې ما ته لاره ښایي دا هغه انسان دی چې ما ته څه ښایي لاره ښایي نو د خلکو به دا مطلب و چې کېدای شي دا ورسره لاره ښودونکی وي ځان سره یې څوک روان کړی او د ابوبکر رضی الله تعالی مطلب به دا و چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي ما ته د جنت لاره ښایي نو ابوبکر رضی الله تعالی دروغ نه ویلو د هغه په ذهن کې او په سوچ کې دا و چې دا هغه انسان دی چې ما ته د جنت لاره ښایي خو بل سړي به ترې دا فهم کړه چې دا ورته چېرته د مدینې منورې لاره ښایي داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان